أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. سورة النحل 10 نمبر آیت. په دې 10 نمبر کې وم نمبر دلیل ذکر کیږي د الله تعالی په وحدانیت باندې او د الله تعالی په وجود باندې، او دې دلیل سماوي یا علوي ویل کیږي، برانه دلیل. الله تعالی وی هو الذي الله حق ذات انزل من السماء چې نازلای د اسمان طرفنا ما انبو لکم استاسو د فائدې د فار لام برای انتفاع فائدې په معنا سره دی. منه شراب بعض د حقینه د سکرو د فارای، بعض د حقینه سکل کیږي. ومنه شجر او بعض د حقینه د ونو د فارای. فيه توسیمون چې په تاسو باغې کې به ساروي سره وي. د ذکر کې د وبو ذکر راغی او د وبو د اسمانه طرف نه وبره وریږي. د وبو غټ فائدې د ذکر شوی جو د سکلو د پاره استعمالېږي، بل د حقینه بوټي راځبونیږي. شرابون د اسماني باراني وبو د ذکر چې اسماني باراني وبو د سکلو د پاره زیات استعمالېږي په عامه دنیا کې، نو په اعتبار د اکثر سره دا حکم دی. اگر چې په ځینو ځګنو کې خلک سمندر وبو پاکي فلټر کوي کی یا ځګنو کې باران کم کوس مې کیږي، لیکن هغه خلک ډېر کم کوس دی په نسبت د باقي خلکو باندې. نو منه شراب دا په اعتبار د اکثریت سره حکم دی. ومنه شجر بعض د حقینه بوټي. شجر چې کم دی نو یو معنی د ونه چې مضبوطه پیړ تانه لري او لوړ قد لري، او دیم په معنا د هر شین بوټي سره هم راځي. نو په دغه دیمه معنا سره په دې کې واخو فصلونه ټول شاملېږي. لیکن توسیمون نه معلومیږي دا چې دینه مراد عام شنه بوټي ته مراد دي، ځکه چې په ونه کې بارا ساروي نه سره ولې کېږي. نو معلومیږي دا چې دینه مراد واخه دي، نو ځکه د شجرونو په مراد شنه بوټي واخیستل شي. ومنه شجر بعضی د دیوبونه شجر د بوټو د فارای. فيه توسیمون چې تاسو باغې کې ساروي سره وي. توسیمون د دې مصدر اسامت ته، اسامت ساروی سر ته پر خودر ته ویل کیږي. یوم بیت لکم به الزرع رازرغونای په دې ابو سره استاسو د پاره الزرع فصلنا والزيتون اخونان والنخيل كجري والاعناب وانګور ومن كل الثمرات او حرق سميبي دین علاوه نور هډری هم میويشتا. دغه په اجمال سره ذکر شوی، دا غي نمونه ونه خستې شو. ان فی ذلک یقینا بده ټول کې لآیه خامخ لویا نخدا د الله تعالی په وجود او وحدانیت باندې. لقوم یتفکرون د قوم د فارغ فکر کوي. سوچ فکر وکړي هغه خبره باندې پوېږي چې کم فصل من کرو، کم تخمونه کرو د ونو د فصلونو. نو دا یوازې کر او بو خاور دای نشي رزقونه ولا دومره حتی نشي رسوله باندې کې د الله تعالی زبردست دخل شامل دی. ځکه ډېر په سره فصل وکړي تخمونه وکړي اسمونه کې، ځکه د الله تعالی اراده نه شوي. نو کدا د انسان د عمل سره یوازې تعلق وي او د تخمونو خپل ذاتی صفات وي نه په مستقل کېدل د مکل کله ځای کېدو خبرې به نه وي. نو معلومه کې دا چې د الله تعالی حکم او د الله تعالی نظام ته محتاج دي. ک الله غواړي نو دا بس وشي، ک د الله تعالی حکم وشي نه کېږي بس بیا نه کېږي. نو چې معمولی فکر متوقع به ټول شزونه کې د الله تعالی په وجود باندې لوی ناخي موجود دي. وسخر لكم الليل والنهار وسخر ابکار ی لګوري دي تاسو د پاره الليل شپه او النهار ورځ. دا د مغرب قرآن معنا ده، مشهور معنا کوم چې په ترجمه کې نقل. او دوی معنا دا چې وسخر لكم الليل والنهار تابع کړي دي د خپل حکم تاسو د پاره شپه او ورځ. یا ندوان معنی صحیح. او دریم معنا چې کوم مشهور ده غلطه ده، نغد چې وسخر لكم الليل تابع کړي دي تاسو د پاره شپه او ورځ. نو شپه او ورځ د انسان تابع نه دي، د انسان خبره نه اوري، د انسان د حکم تابع نه دي. نو معلومه کې دا چې دغه معنا صحیح نه ده. نو یا دا چې د شپه او ورځ د الله تعالی د خپل حکم تابع کړي دي، یا تاسو د پاره پکار لګولې دي. دا ډول معنی چې دي د تسخير سره سمون خوري او تسخير معنی دي. والشمس انوار والقمر مسبغمي والنجوم والستور مسخرات بامره. مسخرات دا پکار لګولې شوی دي تاسو د پاره بامره په حکم د الله باندې، یا مسخرات دای تابع کړي دي بامره د حکم خپل. ډول معنی صحیح دي. ان فی ذلک یقینا بده ټولو کې لآیات خامخ نخری
لقوم یعقلون د عقل قوم د پاره چې عقل لري مخکینی د فصلونو د ونو چې کم ذکر وشو هغه کې د فکر ضرورت وو ځکه په دا کارونو کې د الله تعالی د قدرتونو سره سره انساني عمل لره هم دخل موجود چې انسان په دې کې عمل وکړي الله تعالی به مخکې نظام برابر کړي لیکن په دې ورسونو سيزونو کې چې هغه نور سپمې دي شپه ورځ دي ستوري دي په دې کې د انسان ذره دخل نشته نو په دې کې سره معمولی وانت کې مرتفعام شي او د جهالت او د غفلت د ضد نه نظر واړی نو ډایرک به دې معنی پويږي چې او د الله تعالی لوی کاریګری د الله تعالی د وجود معنی ښکارا واضح دلایل دي نو په دې کې فکر هم ضرورت نشته صرف معمولی عقل ضرورت وما ذرأ لكم في الارض مختلفا الوانه او هغه چې خورا کړي دي تاسو د پاره بزما کې چې مختلف د رنگونو د هغوی ان فی ذلک یقینا بده ټول کې لآیه خامخ نخذ لقوم یذکرون د سې قوم د فارج نصیحت قبلې په دنیا کې د څومره سيزونه موجود دي څومره مختلف رنگونه لري په دغه ټولو کې چې معمولی پاموشي او د سې کار چې زد نه کوي نصیحت قبلولو هغه جذبه پکې موجود دي طلب پکې موجود دي نو هغه د فار په دې کې ښکار نه موجود دي دې ته کې یذکرون هو نصیحت قبلې یعنی خبره نور هم ډېر اسانه ده چې مختلف رنگونو ته وګوري چې د دومره زیات رنگونه د کم ځای نه را پیدا شو په دې کې د دومره اثر چا کړی دی د چا کاریګری ده نو چې بچا کې د طلب معمولی باندې موجود نه غوي پويږي چې د الله تعالی نظام یذکرون د نصیحت قبلول په ذکر کو یعنی کم کس چې غفلت شروع کی جهالت ته ځان واچي نو غوي بیا پويږي نه هغه د اندازه نه لګي د دې مثال د څه درګه سره چې باران ته لوخه سید کیږي په دې کې وبره جمع کیږي او چې دغه لوخه دغه باران ته پاستر کېده بیا کې نه جمع کیږي نو دغه ذهن دی چې کله په دې کې طلب موجود وي په دې کې ډېری خبر راځي چې کله په کې طلب نه موجود نو ډېری خبري برازي او استبتيري کې په دمانه په اثر نه کوي وهو الذي الله غزاد سخر لكم البحر چې تابع کړی دی د حکم خپل ساسو د پاره دریابو لتاكلوا منه لحما طريا دې د پاره تاسو خوري د حقینا لحما وغه طريا تازه د میانو په شکل کې په دې ځکه کې د میانو ته ډایرک وغه ویله او د میانو نوم ونه خستل شو تفسیر مال قرآن وایي کې باریک اشاره د خبرې ته چې عام ساروي چې کوم مخکې بنومونو سره ذکر شو دغه د حلال درو د پاره د خوراک قابل جوړولو د پاره د علالور ذبح ضرورت وو او میان چې کوم دین هغه ذبح کول د ضرورت نشته نه ګویا چې د ډایرک وخت د انسان د پاره تازه خبر طرف سمندر کې وتستخرجوا منه تاسر غباسي د دې سمندر نه حلیتن کالی د ملغلرو په شکل کې او د قیمتي جواهرات په شکل کې تلبسونها تاسي اغوندي هغه لره تفسیر مال قرآن وایي چې د سمندري کانی او غمی استعمالول چې کوم دي دا نارینه هم استعمالي په انګوټو په شکل کې انګوټه کې ولګي به استعمالي او زنانه هم استعمالي د امیلونو په شکل کې د انګوټو په شکل کې به نور ذریعہ باندې بیا وایي چې د قیمتي ملغلرو د قیمتي کانو او دغه شاند کې د جواهرات او زیات استعمال د زنانه کې نارینه نه کوي لیکن د دې باوجود چې کوم دی مخاطب نارینه تلبسونه در مذکر لفظ دی وې د دې وجه دا د زنانه کب سيزونه استعمالي د سمندري جواهراتونه د اثر کې دغه هم د نارینه د لپاره استعمالي نو د دې ډایرک फायदा بیا هم نارینه ته ده نو په دې وجه مخاطبین هم نارینه شو وترل فلک او تبینه کیشتي مواخر فيه چې وشلای پر سمندر کې مواخر معنا دا د وشلای ومنس کې لار फायदा کوي نو په دې وجه بحري بیړۍ تقریبا ډېر حد پورې ډوب روانه وي دا وبشلای مخکې لار फायदा کوي ولتبتغوا او دې د فارج تاسو ورټوي من فضله فضل د الله د فضل نه مراد د کی حلال رزق دی تاسو د پاره کیشته پیدا کړی تاسو په خپل سترګې باندې یې نه په دې وبو کې رواني وبشلای او د دې فائدہ دا د تاسو په دې وبو کې په لندو لارو باندې تجارت وکړي مزدوریان وکړي سفر وکړي او د الله تعالی حلال رزق ورټوي نو فضل په معنا د حلال رزق سره دی ولعلکم تشکرون او دې د پاره تاسو شکر وباس چې په دومره سمندر کې دومره په اسانه باندې سفر کول او بیا دومره لوی فائدې حاصلول نو هغه د تاسو کله فکر پام شي تاسو مدار تعالی شکر ادا کوي چې دا سمندر هم د الله تعالی لوی نعمت دی دا سمندري بحري بیړۍ هم لوی نعمت دی او دې په وجه باندې دومره په اسانه باندې موږ لوی روزګارونه معیشتونه وړاندې بوزو او کوم خلک سمندرونو ته نږدې اوسېږي دا غوي روزګارونه هم په غټه پیمانه باندې والقى في الارض رواسي او يخودل دي پزماکه باندې غرونه انت مدا بكم چې ونه خوځيږي په تاسو باندې تمیدا د ګډوډ حرکت ته ویل کېږي رپېدور ته ویل کېږي
وانهارا او نهرنا وسبلا او لار لعلكم لتفارت تحتدون تسملار بیا منی